کوي نو د هغې په جواب کې به څه څه وایي کله اجابت و اذان الحکم دا عنوان دی د دې نو دا څه څه به وایي نو دلته حدیث دی عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء تاسو چې د مؤذن هغه اذان واورئ فقولوا مثل ما يقول څه چې هغه وایي نو تاسو هم داسې وایئ الله اکبر الله اکبر تاسو هم لکه وایئ یا ورو وایئ او اشهد ان لا اله الا الله دا هم وایئ اوس دی حي على الفلاح حي على الفلاح هغې کې خبره ده فقولوا مثل ما يقول در مختار ولوي وقد يجب وجوبا نواجب دي وقال الحلواني ندبا دا مستحب دي دا معناه ماذا فقولوا ما يقول قلت حي على الفلاح حي على الصلاة دا چې وایي نو سبا وي ځکه که دغه وی نو دا خو ټوکې دي ټوکې حیا خلکو ته آواز کېږي هم د وی حیا دا خو استهزاء ده استهزاء ده که نه ده دا خو ټوکې دي او مثل ما یقول المؤذن اوس دې علامه شامي رحمت الله علیه لیکلي دي چې حیا علی الصلاة وغیره په دې به حوقاله وی دا حوقاله د کوم اختصار دی او حلاله د چا دی استرجاعات د چا دی او نور بسمله بسمله د چا دی او دا اختصارات دي حوقنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برلي أو سيدي أغنتي فقولوا مثل ما يقول المؤذن وتسريدها شنا أغت السوي تبداوي ودي بعد تفصيل حديث مسلم کی موجود دے ددی اشکال وجنا بعد خلق وئی دوارا وایا جب دور احادیث باندې عمل راځي خلاصه دا نه چې دې کې فقهاو درې قوله دي چې دا اورېدونکی به چې د مؤذن ته اوري نو بعد زموږ راغلي ما سوا حی علتین او قلم ده حی علتین چا ته وایي حی علی الصلاة چې هغه مستثنا دی ځکه چې که دا ویل نو دا استهزاء د ځان سره او په دې حدیث کې مراد د ټولو اطلاق په اکثر کلماتو دا چې مستثنا دي اکثر کلمات مروعه او چې موږ د دې استثناء دغه قول د جمهور دویم خبره دا ده چې دواړو جمع کېدی شي او ثاني حي على الصلاة چې ووایي نو خپل ځان ته معرفي چې دغه راځي که نه خطاب کړي دا خو ټوکې دي نو لا حول ولا قوة د هغې په دې به دا ووایي درېیمه خبره دا ده چې مراد د مثلیت نه تماثل بعین تلک الکلمات نه دی ځکه اوس به درته راځي چې ډېرو ځایونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو کلمه د ارمان به ووایي نو بیا د هغې جواب کې به بل سبق ووایي مراد سبق ویل اوس جواب ورکوونکي ته څه حکم دی چې هغه به دا وایي که نه به وایي نو د دې خلاصه د اجابت دوه قسمه ده یو قولي ده یو فعلي ده تمام فقهاو باندې واجب لازم او قولي اجابت د ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې واجب ائمه ثلاثه او
مؤذن الله أكبر وي أطلعوا على الفطرة يمتد الفاظ في عليك الذي معنى برتي الله أكبر على الفطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله مجهولي نصوبا نجوت من النار قدام دي غير الموازن ده ألفاظ الموافقة ده ألفاظ البيت شاكت الموافقة نبيانا حديث فامنا جواب داشو فاعملوا مثل ما يدعوكم للجوار الروايات والتطبيق وكذا كذا دخلنا للتعارض أو لا بدلت رواية لكن بقينا الكتاب في هذا الولاية كخطبة بجميع قرار عليك ما دام وشوي كنوي نداري آذان بجواب وشوي كنا شاء الله أكبر وكرم الله أكبر أو كنا نداري إجابة مستحب يعني ده ذل مختار كذي كلا يجيب شب مناسي نداري جواب بنور علامة شامي رحمة الله عليه وسلم يجيب بقلبه ذكره وذكرنا فالنبي ما يقصد عليه أو تتجه هذا بالله ما يقول له ها ما هو التجارب أو إمام محمد رحمة الله عليه وبعد الفراغ كذا خطيبتكم خطبة وكذا تدينات بل أول إنه بدي أمالكم ديات الإمام أبي يوسف قال ولا يرد مطلقا بچب بناس نقول وही بدي خبر كنا خالي أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول بصاغة الكمم أغنى قربة أو تعرفوا إلى ما يقول المؤذن ويا مكتب به قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا المؤذن عن ابن لهيعة وحياة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن كعب عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علينا فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ورد إذا ما خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن الله وقوله له على الفطرة بالكل درجة إلى خبره أو أشهد أن لا إله إلا الله روي نبي ويبيت نجوت من النار يا نجوت من النار دا روي نضاف كدان مصاب عليه الفاظ موافقة ذوي لدي فذات اللفظ رويت الأغو أغاد بانجر على اللفظ جملة أقبل بقريب المعنى نعم خير ثم صلوا الله عليه الوصية فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله صلوا الله الوصية من غير لما رب هذه الدعوة التامة أو جاء Bangke bawa itu, atau zaman dari dulu, apa macam itu dari dulu.
بها عشرا لست القلنا ذي أمثالها أغبرت من العبيد صلى الله لي الوسيلة وسيلة كنت ويو آت محمدا الوسيلة والرفيعة الدرجة غير الفاضل عليك رواياته وسيلة هي المنزلة أعلى منزل بجنة الرفيعة في الجنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله. وشوف ذلك لو غالبنا نرى حاصلوا لشيء كأغا دعوي دوتيري آخر كذا لغاية عسكري دعوي وأرجو أن أكون أنا أو زمان من دعوي كزمان من يعني ولا مثلا الأول قدر تبيما أن أكون أنا فهو أنا هو أغمار من الرفياء درجة آلاتكم هذا ماذا فعل فهو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يعني ماذا فعل منزل الرفياء دعاء كلا نو أغطب منزل أعلام العبيد بجنة إن شاء الله هذه صار حلالا له وفي بعض الأقوال أن يقع له شفاعتي أغضب دماء شفاعت أغضب خام خالية ماذا نحكي وبه قال حدثنا ابن السري ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن يعني القبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنهم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يبذلوننا أولم مرتضى إمام مرتبة زيادة وقد المؤذنين زيادة نودة توي تقول تقولي إن المؤذنين يبذلوننا يوتريوي تداوي تدمو فضيلة تقولنا زيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت كم دعوة النوايا نتتبع فإذا انتهيت فرغت من الإقامة من الإقامة للإجابة نفتل تعطي الله بتاكم ذلك تابعوا ما شيء تتعرض وكي يعطاكم ذلك خدا واي وارتاكم ذلك خبرنا اليوم قالي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن علي بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا لا يكفي لا ويدا ما يكتاب جديدي إذا ترى ويكنا بطل لك تقول رضيت بالله ربا وبالله ربا تدريب لي تدريب إذا كوينا ما تيابي إذا فاتوا غري والبيان رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو جامعي مدينة لا تجاوي رواية ودنا أهلا بلدان سلوني كي رواية ودنا ثواب دے چاہتے دا آدان آویسو وقت ہوئی کہ گواہی ورکوم کہ نشت دے معبود بلکہ صرف اللہ معبود دے اور کہ بندے بیادان ہوئی رضیت باللہ ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا او يعتقد رسولا هو وبالاسلام دينا نعرض الدين الدرجي وغفر له أردت الله سرائر طول الباقي سرائر من الأمور سدى حقوق العباد الله نشي بخلص
हम प्रदय हकते अल्लाह पढ़े सरकार में आवे जमा पढ़े सरकार में ताकतो में गिरती की ना देवर भी के देव वतन भगवान नो आगा को बातन निष्ठ तरफ में रखवाला दे बसलेगी अलिवा وبه قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسعود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وقول عندنا معلومة في الشريعة مسألة معلومة في حضور عليه السلام باندې د خپل رسالت گواهی باندې مکلف چې هغه باندې چې او زم گواهی ورکوم چې الله جل جلاله سیما ذلکه رسول ما اب خپلم کوي دین وانا بیا دلته وي چې وانا واسمان سره وی اشاره وکړه بینه وما الفاظ واجب ندي كل جميع أمداد سروي دام كيف خلوايا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جحبل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن عمارة بن عزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. خالي ثم بيتزادا دا سره دخل الجنة كداخل وتدخلون هو إلى إذا قال المؤذن إلى آخر آخر أقول المؤذن ضرورة أو دي وي أغنى فات دي وي نو أغنى فات دخل الجنة خال قلت إقامت تكيجي أغنى بسر حديث باب ندى إقامت إجابت معلومي سنجد قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها يا لنا نسك إنساتي در ہمیشہ بولے دوام دیگی اجابت کے اختلاف کے صاحب منحل قول دادے شوافی حنابلہ قائل دی موالد ددینی دی قائل دا حدیث داغن خلاف کے احناف قول دی در مختار کی دی کہ یجیبو کل آذانی اذا اقامت من اجابت کے کل آذان ودے او بین لا یجیبو جواب د اقامت پر نم کی بقول شافعی خیر دے دلی پر دعا کی مشغولیاں اور حکومت دعا سے تبان نفس کی دعا باب ما يقول إذا سمع الإقامة وبه قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه وعنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ بالإقامة فلما أقبل قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأقامها وقال في سائر الإقامة
جائز ده پارادات دي جامع دي وایا آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلته الشفاعة. لا تقريبا الله أطاع يبعثك ربك مقاما محمودا أو لا المطلوب بحكي وعدته لا تخلف إنك لا تخلف الميعاد أو تكون الله إلا حلت له الشفاعة بل البخاري إلا بلا إلا لديه أو ضرب إلا دا كدا دي دا إلا تكون خلق مني أو استفهام إنكاري لفعلي قدام الدعاء قولوا ضرورة ولده ذكر الله جل جلاله وذكر جاء يبعثك ربك مقام محمودا استكون دين أربعة ذلك القول دفعت كندر الدعاء بكاري أو يقيني وحقيقي والاستدلال استكمال يعني كمال كامل من ناقص فالرواية مثلا بعد ما يقول عند أهل النبي وبه قال حدثنا محمد بن الهادي قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني قال حدثنا قاسم بن مالك قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها وعن قالت قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. خليل قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وأدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وذل زمانك وأصوات دعائك حديثا بعد نصوص مثلي أو بعد ديجا نور نصوص حديث بعد كده يعني دعاتك جمع دارنا أول سورة معنى دادا كأصوات آذانك غير سورة معنى دادا أصوات مؤذنيك الذين يدعونك أو يدعون عبادك إلى الصلاة ضرورات خلي فغفر لي ملالي كاريوي تدار مقام بارك جنينو مقام بارك دا خصوصيات ذكرت دا نهار الليل دا أطراف تكلني دا أطراف كذا تكذا كي تقدستو آئنده وقت كده مغفرت دعاوكي بعد عبد الله بن الدارين وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سعيد بن جريج عن مطلق بن عبد الله عن قال ابن ابي العاص باب اخذ الاجر على التعظيم يقول المؤذن امام امد بقدم الجلال نعرف الخارج تيجي كمان زي مسألة مختلف فيها إمام مالك پر اذان اور اقامت اور تعلیم کا قرآن وغیرہ باندې اجرت اغسطن جائز دیا گئی ہے. شوافی کو قول اصح دغنے احناف و حنابلہ ویدہ جائز ندی کو کبھی دوری اغیبی دی چی قرآن تا قرآن پر تراویح کے اب ایسال سلام دا پارا جو میت دا پارا کے اجرت اغسطن ناجائز دی تاسو د ختم کوئ نه ورګه او وایي چې پیسې ولا کوي اته درکې نو خیر دی او چې دا د بدین او چې پیسې ولا کوي کله چې جامې کې وباسي یا کله کې درکې نو ترمنې وباسي نو دا ناروا دي او چې کوم دی نو زموږ د انسان باندې ناجایز دي ځکه چې دا طاعات نو مراد څه دی د الله حکم دی او موږ د دې اطاعت کوو هغې باندې قدرت اخیستل متأخرینو د دیني ضرورت او مصلحت په بنا سره جایز قرار کړی. هغه وایي چې ضرورت دی دلته کې
دلته څه درته مجبوري ده چې تا چې روزه کې ته ختم خپل قرآن شروع کړي نو ته باندې باندې څه اخلي بالکل ما لا هیڅ ضرورت مجبوري نشته ځکه چې تعلیم وکړې ختم د قرآن خو ته فرض نه دی هغه ته فرض ونه دی چې دی په پیسو راغلی نو غیر حافظ هم بغیر اجرت نه تراویح کولی شي فتاوی قاضي خان کې قدیم زمانه کې اصل بیا کیسه وه که دا د اوس دا جاري کړي نو دا امامان به ټول د لوږې نه مړه شي هغه زمانه کې به باقاعده د اسلامي حکومتونه به امامانو ته به تنخواګانې مقرر وي آخر هغوی مالان نه دي چې هغوی به څه خاوره خوري څه به خوري هغوی هغوی دپاره به باقاعده تنخواګانې مقررې وي نو علماو ته مؤذنینو ته بیت المال به اوس بیت المال د بدماشۍ نه خالي کېږي هغوی نه لوګیانېږي سټیټ بینک ورته وی او که هر څه ورته وی بخلاف د دې زمانې نه چې دې زمانې کې خو هېڅ څوک ایمان ته څه نه ورکوي حکومتونه تنخواګانې ورکوي په دې شرط ورکوي چې تاسو به زموږ حامیان یې رشوت په تورې ورکوي نو چې رشوت په تورې ورکوي نو هغه حرام شو اوس او دا تراغیب ضروري نه دي چې ته وایې چې زه به ایمان نیسم او چې کوم دی نو بهرحال کوم زمانه کې هېڅ شی نه ورکوي هېڅ شی حکومتونه نه ورکوي او که ورکوي نو مشروط دي چې ته به زما حمایت کوې نو اعمال یې لهذا هذا من اجرت جائز دی وایي څه به وکړي عرف شردي کې لیکلي دي چې زیات نه زیات او قاضي خان کې دي چې آخر دی به څه کړي مذهب ماران خو نه دي چې احناف هم د دې تایید کړی دی عرف شردي والا که ختم قرآن او یا ختم بخاري د خپل دیني فرض دپاره کوي دا خو چې هغه یو دی تاسو د پلار نوکرانو په نه یو په هغه باندې زموږ ټیم لګي خپل د غرض دی چې امتحان کې پاس شم مقدمه وګټم دوکان کې ګټه وکړم دا ته بالکل اله او که ختم د دیني امورو دپاره کوي چې الله د دې مدارکو حفاظت وکړي او یا د اسلام غالب کې کفر مغلوب کې بیا اجرت اخیستل دا د طاعاتو نه دی نو بیا ګناه ده روایت هغه باب الآذان قبل دخول الوقت وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شديد المعنى قال حدثنا حماد عن ايوب عن ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فليناديا الا ان العبد قد نام زادا فرجع فقال الا ان العبد قد نام قال ابو داود وهذا الحديث لم يروه عن ايوب الا حماد بن سلمه وبه قال حدثنا ايوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن عبد الرواد قال باب في الآذان قبل دخول الوقت درجة ولا آذان لپاره خپل اوقات مقرر کړي چې وخت د مونځ داخل شو تبه بیا آذان دی او دې کې اختلافات دي باب الآذان قبل دخول الوقت وقت نه مخکې آذان کول جائز دي که ناجائز دي ملا کاري هغه وایي چې د ماښام دا خصوصیت دی چې دا د نهار او د لیل اطرافو کې دی نو دې کې چې کوم خاص جائز دي چې جائز دي جمهور علما په دې اتفاق دی چې د فجر نه علاوه هغه چې کوم دی نو مخکې د وخت نه اذان کول جائز نه دي البته فجر د دې موږ نه منو دا خو دا چا دی درته وایم الله البته د فجر نه مخکې اذان کول بعض علما وایي جایز دي امام مالک امام شافعي امام اوزاعي اسحاق بن راهوی عبدالله بن مبارک او د بعضو احنافو لکه امام ابن یوسف هم دا کول دی
خارجه فجر نه څومره مخکې بکې هغې کې دا جګړه ده بعض خلک وایي چې د فجر نه د شپې شپږمه حصه څه ده چې تېره شي شپږ پنځه حصې تېرې شي یو حصه یې پاتې بیا اذان کولی شي بعض وایي چې دا د نیمې شپې نه پس اذان دی علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ وی کہ امام یوسف اور ابن حبیب مالکین کا مسلک تھے چاہتے ہیں کہ 1/3 پاکی شدت کی نبیات چکندے آزان دسار دپارا کولے چاہتے ہیں کہ دون اشبا دتا اجازت دسار دپارا آزانوں کے چاہتے ہیں کہ دمار پتن من نفورن پتن جائز دے چار قول دے چار وقت جائز امام ابو حنیفہ و امام محمد قول دارے څنګه چې نور منځونو کې چې وخت داخل شي الا موږ کېږي او که د هغې نه مخکې چې وکړو ناجایز دی نو زموږ په دې کې خام مسلم چې کوم دی چې بالکل وخت داخل شي الا به اذان کوي که وخت نه مخکې وکړو د هغې به بیا یې اعاده کوي دغه د حسن بصري سفیان ثوري د حضرت علقمه او امام بخاري د روم اعلان دې طرف ته دی د فریق اول دلیل ابن عمر روایت دی چې ابن عمر او عایشې او چې کوم دی نو هغوی نه روایت شوی دی ملا علي قاري هغه هم دا اذان کې دې کې قول چې کوم دی هغه دی ګولې دی أقول دليل سنة وإن بلالا ينادي بليل أقول أشبين عظام كي أنت بلال فكلوا خي روجة تبعنا كي تأخذ مظهر غرق تبارا كي أغرق من الطويل روجة من مشروع كوي لكن ندر أغلي أقول ينادي ابن أم مكتوم فريق ثاني استدلال حضرت بلال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا تقولي إذا رنا ذات الفرج ذاتنا البخلا ذاتنا لا مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال روزه کې وګورئ کنه نو دې طرف ته بیا رڼا ښکاري چې خارجي به روزه بند او باندې وایي خالي دا قریب ثاني استدلال دا حدیث دی اذن او دویمه حضرت حفصه بنت عمر هغه روایت کړی چې حضور علیه السلام چې مؤذن اذان د فجر وکړو نو دوه سنت به وکړ کور کې او بیا به ووتو اما د ویلي نفل کور کې ډېر ښه دي د جومات په مقابله کې ځکه چې ګواهان ډېر شي دا کور به هم در باندې ګواهي وکړي کور ماشومان به هم تا وګوري نقصان نقل به کوي ای به د ورکوالي نه زموږ عادت زده کړي او سنت من ډېر کم چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې کړي کور کې به یې کول نو راته وایي کنه دا عرب ظن المؤمنین خیرا او مسلمانانو ښه ګمان کوي دا داسې کړه زموږ امیان باندې حج او عمرې ته وایي هغوی به روان شي سنت نه کوي هغوی چې باقي په دې حدیث عمل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سنت په کور کې کولو چې دا بل را باندې ګواه شي چې چېرته ودرېږم چې ما اوږده لمونځ کړی دی دا دوه رکعاته یې وکړه نو دا فتوې دې مه لګوئ چې هغوی سنت نه کوي هغوی خلک بالکل دا حدیث باندې عمل کوي قال ابو داود قبل طلوع فامره النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فنار فينادي خلي هغه د فجر نه مخکې کړی و ویل که بیا وکړه دا اذان فینادي الا دا وایي چې ان باب کې دا مو وایه ان العبد قد نام دا بعد امامان دي که نه غریبان
خود را از دور بجیبی اول دانی مانی و سلامی او دست کے بانگ شروع نمون تو جاتے ویل پکار دی کہ وہ خلقو مانا غلطی ہوتوا تاکہ اتشای لاور بانگ نده نمون کنی که خدا لکشمی دی حضرت عائشہ روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالآذان نظر کاته چې دا امامان او مؤذنینو به بانګونه خلاص کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کوم دې سات راوړو کور کې به دوه رکعات وکړل خفیفتین بیا به راووتو اوس د فریق اوله بلال حدیث نه جواب دادی چې د بلال اذان دې دپاره نه و چې د شپې اذان سهار دپاره ډېر وختي به کار دی هغه دې دپاره درته مې ویلي دي چې دا کوم خلک چې دغه کوي دا څه وایي ورته تهجد چې دوی لاړ شي او چې کوم اوده دي هغه نوي څه شي راپاڅي هغه دې دپاره هغې غرض دا نه چې د ماسخوتن بانګې دومره نه د سهار بانګې دومره وختي به وي وایه لکه قال ابو داود سوي وديك قال ابو داود وهذا الحديث لم يرويه ايوب الا عن عمار فدي مقصد هذا کہ عبدالعزیز اور راشد ایوب السجستانی دا مرفوعا کولو کے دکڑے لے اور حماد دا سلمان اگر وادی کھڑے لے وعبد الله بن عمر دعا نافع عن ابن عمر او زهرين کړه دعا عن ابيه الافراد نحوا موقوفا دي دین جواب دار چې عماد بن سلمان دې لپاره مرفوع بیان کړي چې منفرد نه دی بلکې سعید بن بد صحابي دې احمد سره شامل دي هم کړي اهم د مطابقت کړه لکه داري کومني او به حقیقت دا راغلي روایت وبه قال حدثنا ايوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن عبد عن العزيز بن ابي رواد قال حدثنا نافع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن يقال له مسروق عن